عزتمندو د الله رب العزت د عظیم کلام نما یو وړو کې شانتی سورت تاسو مخې ته تلاوت کوم. الله رب العزت پدې کې فرمای تبت یدا ابي لهب وتب. تبت هلاک تشي دواړه لاسونه، یدا دواړه لاسونه، ابي لهب د ابي لهب د خپل نوم عبدالعزا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو. نو الله وی د دواړه لاسونه د هلاک شي و تب او دې برباد شي. یا په قرات د ابن مسعود چې ماناو کې نو اصل کې خدا د ماضی صيغه د خوچون کې دلته خیری وغیرہ نو هلاک شي دواړه لاسونه د ابي لهب او دې تباہ او برباد او هلاک شټول پټول. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د پیغمبره وحی پیراله کله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او بیا کله دا آیات را نازل شو چې وانذر عشیرتک الاقربین چې خپل نږدې رشتہ دار اقربا وغیرہ دا ویروا. رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوه صفا باندې دا خپل خاندان او رشتہ دار د تر تربوران وغیرہ دا را جمع کړو. ناغي ته وی ک تاسو ته وې چې د دې غر د شان په تاسو باندې سو کم لکې تاسو به ومنه ای ورته ویا زکا چې ته امین او صادق تا چاته دروغ نه دی ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ها چې تاسو دا معنی چې زرشتونیم او ما چرته دروغ نی ویلي ځامانداریم امینیم نو بیا دا کلمه وای لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو تاسو به کامیاب شئ. نو لومبني گزار او لومبني چې ستا مخالفت د حق خبرې کوي نو هغه به اکثریت د نږدې نه نو د خپل ترې داسې شګي یا واړه دا کاڼي راواغستل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته گزار کړو. وی تبا لك لهذا جماعتنا تا د پاره د هلاکت وی نعوذ بالله من ذلک او ته داسې شي تا موږ د دې د پاره را جمع کړو. یعنی د حق دا خبره چې اوس دونه اعتبار چې تر ته وې چې لخر را باندې حمله کوي او موږ د غروینو د غر نشاته که موږ سوینم نو ته چې را باندې حمله کوي نو موږ وایو چې او ته ټیک وې ته غلط نه وې دومره زموږ پتا اعتبار. خو لیکن چې کله خبره د لا اله الا الله شو د باطل معبودان باطله پر خودل شو د غلط عقاید پر خودل شو د غلط خلکو پر خودل شو نو بیا ورته خپل ترړم باندې وای ته د هلاک شته د دې لپاره موږ را جمع کړو ځکه خبره د هغې د خواهشاتو پر خلاف را. نو سکنن سبا ما او تان خیالو کو نو منګ او تاسو ته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی په هر زمانہ کې به د اسلام داسې غریب شي ناشنا بشي لکه څنګه چې ابتدا کې ناشنا د دین خبره وی خلکو ته بناشنا ښکاري د اسلام خبره وی خلکو ته بناشنا ښکاري. سنن صاحب هم ته خیالو کته خلکو ته وې چې زنانه د پردو کې نو دی وې دا سا جاهلیت زمانه ده او دا خدا چل واغه چل نو په زنانه دا پرده ورته ناشنا ښکار. کته ورته وې چې اسلام کې د قاتل د پرده د سزا ده دی چې او په دې زمانه کې بم ته د قصاص سزا ورکې او سربته وې دا خو د زناورو قانون دی نعوذ بالله من ناشنا ورته ښکار. یا کته ورته وې د غل نه بلا والی شي دی او د غل لاس به
نو تا قتل عام چې قتل خاص چې دی اونکلو نو دا ځکه قتل عام دی هغه عباسین یوسف زیسه و دا چې دا یو کس قتل پکارو قصاص کی یو کس قتل کړی او تا هغه قتل نه کو یو کس بیا کړی دا هغه له سزا ورنکړه نو دا ځکه قتل عام دی هر بنده وایي چې بابا سزا غوښتنه بس پیسې به لګي ورکي بل څه به ورکي بل څه به بس را حالانکه الله رب العزت فرمای ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب اے خلقو تاسو د پاره په دې قصاص کې ژوند دی ژوند نو دا خبره چې به خلقو ته به اسلام نو اوسم خلقو ته هم د کاغه د حق خبره داغه مخالفت بیا الله رب العزت فرمای ما غنا عنه ماله وما کسب بے پروا نه کړل بچ نه کړل مال دو او سچ د ګټلو نو سچ د ګټلو مفسرین مختلف داور سره چې د دنه وراثت کې د تپاتې شو د بلار ناغم ډیر مالو یا د خپل کسب سره حاصل کړو یا یې دوی ګټلو وغیرہ نو دل دغه مال سپیده ورنکړه ماغنا عنه ماله وما کسب نو کچرته ته د اسلام مخالفت کې ته د دین مخالفت کې ته د اسلام د خبرو او د نظام مخالفت کې او ته چې د غسیس چې دی دا به اوس ما د امان بچ کی ما به د قوت بچ کی ما به د خاندان بچ کی الله وی ما اغنا عنه ماله وما کسب او ما درته وی او ګوره مخالفت د چاو د هغه نظام کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړل شو د هغه خبرو کو چې هغه د لا اله الا الله خبره نو ظاهرا خو خلکو ته نقصان نه ښکاري د پاغه ټیم باندې پاغه ټیم خو هیڅ نقصان پاغه ټیم رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهرا جماعت کمزوري رسول الله صلی الله علیه وسلم دوباره خبره ونکړه ځکه کولی نشو کمزوري کسان کم افراد کم او ابو لهب مضبوط ټولګي مضبوط رشتہ دار ور سره ټول ولان کبیره مشران ور سره ولان لیکن لږ وخت پس اک نظام چې هغه د ابو لهب هم اک سرداران چې هغه د ابو لهب هم اک خلک چې هغه د ابو لهب هغه ټول تباه شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه د دین اعلان په ټوله دنیا وش لږ وخت کې د زرګونو کالو نظام چې دی هغه په لږ وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې چراغي مضبوطمو سردارانمو نظام ور سره خو باطل نظام وغه وګورئ او هغه چې بالکل هیڅ نو پلاس باندې په خو پیزار نو د صحابه جامیش لیدلې وي واس اصله ور سره نو هیڅ نو هغه خدای په ټوله دنیا ته نو د دې وجه او داسم نه په هر اعتبار سره مضبوطو د نسب په اعتبار سره قریشیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تر سکتر دک شان دا حایس په اعتبار سره ابو لهب ورته وي د مخ به داسې شغلې کولې دومره خپل لیکن چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین خلاف رالو کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف رالو نو ما اغنا عنه ماله وما کسب بیا دې مال بچنک الله رب العزت فرمای سیصلا نارا دنیا کې هم دغه سزا شو دنیا کې هم تباہ او برباد شو سیصلا نارا ذات لهب او زرد چې دی بداهل شي دغه ورته چې هغه شغلو والا دی جهنم ته بداهل شي نو تو اوس وګوره بابا چې انسان دنیا کې داسې عملو کی چې آخرت ته تباہ او برباد شي نو په داسې دنیا ته سکه نو ګوره دنیا یې یو د دغه آیات نه موږ ته بله مسله راووتله
چې تبت یدا ابي لهب وتب، هلاک او تباہ او برباد دي شي دواړه لاسونه د ابي لهب او د ټول په ټوله تباہ او برباد شي. نو یو تی دا مسله راوتله چې خیری کول دا جایز دی، خیری کول جایز دی. اوس خیری کول دا په کم ټیم کې جایز دی او چا د پاره جایز دی او چا د پاره نه دی. مسائل ته خیال کوي. ها قرآن صرف کیسه نه بیانوي، قرآن نه به ته مسائل لو باسو زمون خو نه بلکې دا برتیم چې رستره د کافران کېږي که د اسلام نه خوځي د احادیثو نه انکار کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. مخکې پکې ډلې راوتې یوې صرف قرآن حدیث، اوس پکې بله راوته هغه وي احادیث هم نه منو صرف قرآن منو، همز د نر زامن شټینګ شي. نو هغې وی بس صرف قرآن پسې بازي او خدای پاک وایي چې دا ټول د حق دی مکمل نظام دی. نو موږ ورته یو څیز مکمل ځان له څیز دی او د هغې نه خبره ریښکل او هغه نظام چې دی هغه بیانول ځان له څیز دی. قرآن کې به تا ته یو ځای کې یو اشاره وي، بل ځای کې به بل څه وي، ته به بیا څه کې دا خو چې احادیث ورسره منې مسله به روباس. خیر نو قرآن کې ځای په ځای الله په خپله خیرې کړي دي، الله په خپله خیرې کړي. دا الله خیرې داسې نه چې الله بل چاته درخواست کوي. الله چې وایي چې دا کس دې هلاک شي دای ته بس تبای بربادي، نو الله تا ته ښیي دا چې دا نظام برباد دی. ګوره دا چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف دا نظام دا الله رب العزت او د قرآن نظام خلاف چې دا څوک خبره کوي دا تباہ او برباد دی. اخرو کې درته دا اوس ما او تا ته خو ته مسله راوتله چې او خیرې جایز شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې خیرې کړي. زمونږ ملګري بعضې کوي وایي کافر ته به هم خیرې نه کوي. موږ وایي که ستا د تره زوی ته ورته مه کوه، موږ یې خو ورته کوو. ولې ورته مه کوو؟ دوه قسمه خلک هغه ناپوهه شي. یو کس وایي د خیرونو او دعاګانو نه څه نه جوړېږي، وایي د خیرې نه او دعاګانو نه څه نه جوړېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو به جهاد کو، هغه به قدم اخیسته. نو دام ناپوهه چې وایي د خیرونو. او یو قسمه ټولګي چې هغه هر چا ته خیرې کوي، لکه د بوډاګانو ښځو هر چا بچو تم خیرې کوي، چرګانو تم خیرې کوي، سړو تم خیرې، هر چا ته دام تباد. څنګه چې علاج بطور علاج جایز دی، دکه شان خیرې دا یو آله ده د الله نه د غوښتو، الله یې قبلوي نه قبلوي دا د الله کار دی. سوال کول او دعا کول دا یو آله ده، الله یې قبلوي یا نه قبلوي دا د الله کار دی. ته به سوال کې ورسره به قدم هم اخلي. ته وایې چې خدای اسرائیل تباه کې او هر څه د اسرائیل سره ستا جایز دی، که هغه ویښته څنګه جوړوي ته هغه شان جوړوي، که هغه سوري ته هغه اوري، که هغه کم نظام خوښوي ته هغه خوښوي، که هغه کم څیز خوښوي هغه ته خوښوي، نو تا هغه کې فرق څه شي؟ نو د هغه نظام خلاف به هم ودرېږي او خیرې به هم کې دواړه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم قنوت نازله ویلې ده، د سحر په مونځ کې مسلسل ویلې ده، د قوم خلاف یو قوم د هغې خلاف ویلې ده، په نوم یې خلکو ته خیرې کړي دي. د دې وجې نو په هغه د دې حدیث کې راځي نه و یو څو خیرې دي چې د هغې په منځ کې پرده نه وي، هغه الله ته ډایرک رسي. یو پکې د مظلوم خیرې دي، مظلوم چې خیرې وکړي نو دا ډایرک الله ته رسي. نو خیرې دا چې دی که چېرته یو کس هغه مظلومه دی، هغه سر بله لار نشته، د ظالم خلاف زورور نه دی، لاس نشي، نو ته یې خیرې مه کوه، څه به کوي؟ نه دا یو علت. اوس هم دکه خیرې دي دا مسلمان ته کول،
هم دک خیری دی دا بچو تا کول هم دک خیری دی دا زناورو تا کول یا لعنت ویل په مسلمان باندې یا لعنت ویل په سارو باندې او حتی هر چرګوټو ته موي کشي او دا چل شو پلا تبادی شو دینه من راغلی دا حدیث دینه من را دا باندې کې دا کشان کافر ویل مسلمان ته دینه من راغلی ها حدیثو کې راځي چاته د خیره وکړي یا بچا د لعنت وي یا چاته د کافر وي مختلف حدیثو کې راځي دا خیری لړشي دا لعنت لړشي دا د کفر خبره لړشي او په هغه سړي باندې ور پریوځي اوس کتا چاته کافر ویلي دي چاته د خیری کړي دي چاته د لعنت په ویلي دي او هغه کې د غزه نه نو دا باستار خلینا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد دا داسې خبرې نه تای په خله می سوي بس دا اسلام دی بابا چې سوي پهله تولو پھر بولو او خيار سړی اول سوچ کوي بیا خبره کوي دا یو خبره په در سره الله حساب کو کدا شر یو کدا خیر نو دا په هغه باندې ورشي اوس کاغه کې زوی د خیرو د لعنت د کفر حقیقت کې کافرونو سبب مطلب هر کس وي که زما څوک مخالف زم کافر دی بل مخالف وي نه کاغه کې زوی نو دا په هغه باندې ولګي او که په هغه کې زه نه نو دا تاویږي را تاویږي معلق بین السما ولا د اسمان او زمکه منځ کې چې په هغه نور پریوزي نو دا واپس راشي دا چا چې ویلي په دور پریوزي الله دې وساتي د دې وجه دا احتیاط پکې بل بعض وختونه د قبولیت وي احادیثو کې راځي چې په دې رس کې داسې وخت چې د قبولیت ته چاته معلوم نه لري په دې کال کې وي داسې وخت احادیثو کې راځي چې د قبولیت ته چاته معلوم نه لري د جمعې پر ورځ کې یو داسې ټیم دی چې د قبولیت ته چاته معلوم نه لري د مازدیګر په ټیم کې یو داسې وخت د قبولیت چاته معلوم نه لري فرض منځونو پسې وخت د قبولیت دی د باران په ټیم کې وخت د قبولیت دی د مور او پلار چې نو دا چاته دا وختونه معلوم نه لري تا به بچی ته خیری کړي او خدای پاک باغ قبول کړي او دا واقعات راغلي دي مختلف احتیاط بکې خیری و غیره باندې او خیری به د چانه اخلم نه د چانه براوباس نه زموږ علما وي یو دعا غوښتل یو دعا راوباسل دي دعا غوښتا کوي به مثال په تور تاسو مقتدیان له کما ته دعا کوي تاسو ماته دعا کوي بس دا دعا ده یو ته داسې د یو کس خدمتو کې داسې د مور او پلار خدمتو کې داسې د یو غریب خیالو ساتي داسې د یو نیک بنده خیالو ساتي چې د هغه د زړه نه خپله تا ته دعا روخیږي دا دعا ده دا د خلکو نه روباس چې زړه یې تا ته دعا وکړي او دکه شان خیری یو په خوله وي هغه هم که بس د قبولیت وخت قبول شي یا الله رب العزت غواړي او یو د زړه نه خیری کولی چې دا زړه یې درد وکړي او خیری درته وکړي نو حدیث کې راځي چې بیا د مظلوم د خیرو د الله ترمنځ بیا څه حجاب او پرده نه ګوري نو د مظلوم د خیرو نه ځان وساته تبوی زمکه می قبضه کړه تبوی کور می قبضه کړه تبوی عزت می ولا تار تار کې هیڅ نقصان نه رانه کما درته ونوي ابو لهب چې دی پر رسول الله سلام گزاره مو خپل رواره دی خبرې ورته وکړي د خلکو مخ کې ورته وکړي د کام قبیله او تربورانو مخ کې ورته وکړي ظاهرا هیڅ نقصان ابو لهب ته ملو نشم ابو لهب کو ټیک ټاک ته روغ رمټ ته الټا هغه نه پس نور مشنو نه جوړ کو یو دا حج د بخلک راته ته په یو لار ودرېګا ته په دی ودرېګا ته په هغه ودرېګا الټا مخالفت نورم تیز شو نورم قوت جوړ کو نورم نظام جوړ کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم کم لک خلق په لس کاله کې په دیان لس کاله کې لک افراد تیار شوي ظاهرا خو دغه نظام مضبوط دی خو لیکن دا خیره دا په جړلو کې کار کوي چې الله وی تبت یدا ابي لهب وتب نو ابو جهل نه نبی لهب کو نوم یادېږي نو په خیرو یادېږي په سمه خو څوک نه یادې چې څوک وي چې ماشاءالله خدای ما د ابو لهب په شان کې څوک وي کافرم داسې نه څوک داسې وي چې مال خدای د فرعون یا د فرعون په شان دوی دی راکی د نمرود په شان کلی بادشاہ
بادشاہي وکړه تو غاړه بادشاہي مضبوطه بادشاہي کړې ده 400 کاله کې به د سر دړم نه راغلی د نرزوی باندې څوک دا وایي چې مال د پیروان په شان زوی راکړي نه دغه سیز دا نظام تباه کیدونکي دی دا چې درپسې د مظلوم د اخیري شوي دي که نه نسل به دې تباه شي تا ته به پته م نه وي ته به وې هغه د ځمکې پیسې به ټولې په ځان لګې ټول به په کور لګې ټول به په تاڼو تحصیل لګې ټول به په بل څه لګې ته به وې ګټه مې کړې دا به تا تاوان کړې ما اغنا عنه ماله وما کسب سیصلا نارا خدا د دنیا اخیری ندی بابا ته بس په دنیا کې ختم شو کیسه ولاړه دا چې ته د کوم نظام خلاف ولاړې کوم رب چې د دوی سم مقرر کړی وه د کوم شریعت خلاف چې ولاړې الله وی سیصلا نارا ذات لهب بیا به داخلیږي ما هغه ورته چا شغلو والا الله هم دې وساتي بیا کله ناکله دا انسان چې دی که خم غواړي دی هلاک او تباه شي د بل چا د لاسه کله د ملګرو ومني کله وي دا لکه دا مې تربور دی دا مې رشته دار دی دادا دی دکه شان د ابولهب یوه ښځه وه وامرأته حمالة الحطب الله وی ښځه لرو چې هغه راغونډوونکې ده او بارونکې ده لرګو لره لرګي به یې وروړل هسې د خلکو کې مشهوره ده چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ګاونډ کې یوه زنانه وه او هغې به پرې د خځلې مزلې او دغه ورویشته دا د چا ځان نه حدیث جوړ کړی داسې شته نه حدیث البته داسې شته چې دغه د ابولهب ښځه چې ده دا به د شپې تله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره کې به د هغه د منې دا اچولې دا دی بلم یو حدیث خلکو د ځان نه جوړ کړی دی هغه دا ده او دا تبلیغ والا ملګري اکثر وایي د ناپوهۍ د وجې بعض وایي د ابولهب له چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ډېر کور له تلي وایي چې یو پیره یو تیزه هوا او سیلې چلېدله او ابولهب کور ناست و چا ورته وروډبونی ده وی چې هر څوک حاجتمند راغلی نو زه به نن حاجت خامخا کوم نو چې ووته نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بیا یې کلمه ونه وی خو دا حدیث نه دی دا بس هسې چا ځان نه یو خبره جوړه کړه البته دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات ورکړ نو حمالة الحطب دغه ښځه چې دا د ده سره د اسلام خلاف د نظام خلاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف په دغه میشن کې دا داخله نو په عذاب د چا راضي مشي رحمان که خلاصي په قیامت غواړي له عذاب الله رب العزت په دنیا کې هم دا وښودله ابولهب هم داسې تباه که چې سم تباه شه خو دا ښځه هم الله وښودله الله وایي چې دا راغونډوونکې د لرګو لره بارونکې د لرګو لره فی جیدها حبل من مسد او د دې په دې سټ کې دا پټان غختلی شوی مضبوطه ورغلی یا دا د کجورو د پټو نه جوړه کړې شوي د کجورو نه نو که تاسو د غرونو مرونو کې دا خلکو به لیدل وي دا کیجاوه وي او یا چا چکر والی د غرونو علاقو طرف ته نو هغې دا کیجاوه چې اچوي داسې هغه شاته راچولي یا کاره شانتي داسې د دې د هر چې علاقې مختلفې د غیر د عربو به عموما داسې کول چې اکثر دا پټه دلته هم غرونو والا بعضې چې دي چې بار مضبوط وي کله نو یو دوه پټې خو دې ځای ته راغلي چا بیا د خېټې نه توړ کړي چا دې سر ته داسې دې ځای ته هغه یو پټه راوستي نو هغه شاته کیجاوې پې مضبوطه کړي چېرته چې ډډه م وي داسې دا زنانه لرګي مرګي هغې کې لرګي مختلف څیزونه د غر نه راوړي نو چې چېرته ډډه م وي نو داسې یعنې داسې ډډه نه وي چې دا کیجاوه چې ده نو دا شاته په ګټه راولي او خپل یې ورسرې دغه ګټې ته ډډه والي نو په دنیا کې هم دا سزا شوه چې دا یو ځای کې داسې ډډه وواله او دا کیجاوه ته شاته لاړ او د هغه ګټې ته بانډه شوه نو دې تړتکې ووالې خپې لاسې ووال خو هغه پټه روښوید او مرې ته اړامه شو د هغې د لاسه مړه شوه تباه شوه نو الله یې وښودل چې بهی څوک د دغه نظام خلاف راځي څوک د طریقې خلاف راځي څوک د شریعت خلاف راځي نو د هغې جرم بیا ختم او څوک چې ورسره شریک وي په دغه کار کې هغه هم ختم
خبره دا شو الله رب العزت تعالی خو یې راکی